بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید قبلي شاګرانو کتونکو خبره به کوو د تیرا په اړه باندې. په تیرا کې څه روان دي، کډې ترې نه څومره راووتې، مزید څومره خلک را روان دي، او آیا دغه کم اپریشن اوازه چې شوې وه اپریشن به کېږي، دغه خلک څوک روباسي، دغه خلکو ته د دې شیز علم شته که نشته. په دې اړه باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار فدادیل صاحب موجود دی. سره ډېره مننه د وخت راکولو. مننه جی. فدادیل صاحب نن په خپله تیرا ته تللی دی، د تیرا صورتحال یې کتلي دي، هلته یې خلکو سره خبرې اترې کړي دي. سر څه به وایي، تیرا خلک څه وایي، تیرا خلکو ته دا پته شته دی که نشته دی چې دې ته د اپریشن چا ویلي دي، د تیرا د کډو نه مطلب د خپلې علاقې نه راوتل، کډه روړل، د دې اوازه چا کړې ده، هغوی ته دا علم شته؟ جی بالکل، ډیره مننه کبیر. دوی ته علم هم شته، دوی ته د یو کمیټي یا د جرګې هم علم شته، دوی ته دا هم علم شته چې په جرګه کې څومره کسان، دوی ته دا هم علم شته چې هغه جرګه چا سره کېناسته، چا سره به ملاقاتونه کول، چا سره به مذاکرات کول. دا خلک د دې نه ځکه خبرو چې هغه جرګه یا هغه کمیټي هلته په مقامي سطح باندې دا اعلان کړی چې 10 جنوري نه واخله تر 25 جنوري پورې تاسو سره دا مهلت دی چې تاسو تیرا نه وځئ او 5 اپریل باندې به ستاسو واپسي وي. او بیا چې کومه معاهده شوې وه پای کې باقاعده د معاوضو تعین هم شوی و او دا معاوضې ادایګي هم شروع شوې وه. او د دې معاوضو ادایګي دپاره خیبر پښتونخوا حکومت 4 روپۍ هم مختص کړی وی او باقاعده د دې منظوري صوبایي حکومت ورکړې وه، یعنی صوبایي کابینه کې دا معامله ډسکس کړې وه. خو هلته چې کوم ما صورتحال وکته نو رجسټریشن پوینټس باندې کاونټرې کمې وې یا سټاف کم و یا کمپیوټرې کمې وې، د خلکو ډیر زیات مشکلات وو. هلته 4 ورځې او 6 ورځې نو خلک هلته په دې انتظار وو چې زموږ نمبر به راځي او زموږ رجسټریشن به کېږي او موږ ته به د سیم په ذریعه باندې هغه 2.5 لک روپۍ چې کومې دي 2.5 لک روپۍ هغه به میلاویږي. هغې نه پس په 50 هزار روپۍ ماهانه موږ ته میلاویږي. د ترانسپورټ په مد کې ما وکتل چې ډیر زیات خلکو ته مشکل صورتحال ځکه و چې خلکو ته ویلي شوي دا و چې د ترانسپورټ پیسې به هم تاسو ته میلاویږي. یو ترانسپورټ هغه دی چې پای کې خلک راځي، بچي پای کې زنانه، هغې ته او غټو واړه ګاډي چې کوم دي هغه غټ ګاډي ته غواګې وایي هلته، نو پای کې چې کوم راځي د هغې پیسې څوک هم نه ورکوي. کم ګاډو کې چې سامان راځي پای کې هم مختلف قسمونه دي، واړه ګاډي هم دي، پک اپس دي، ډاټسن چې ورته وایي، او بیا پای کې مینی ټرکس دي. خلکو بوکینګ کړی دی په 25,000 28,000 30,000 یا دینه زیات. هغې ته د واړو ګاډو چې کوم د سامان والا ګاډي دي د هغې 22,000 روپۍ میلاویږي. چا چې بوکینګ د 60-70,000 د ټرک کړی دی، مینی ټرک کړی دی یا د ټرالۍ کړی دی، هغې ته 40,000 یا 45,000 روپۍ میلاویږي. یعنې نور د جیبه ورکوي. ظاهره خبره ده. او صرف یو فیملی ته د سامان یو ګاډي پیسې میلاویږي. د خلکو ما داسې وکتل چې داسې خلک هم شته چې سامان یې ډېر وو، په 2 ګاډو کې هم نه راتلو، په 4 ګاډو کې هم نه راتلو، هغوی ته صرف د یو ګاډي پیسې میلاو شوي دي. نو ستونزې د خلکو ډېرې د حوالې سره هم رجسټریشن دا سست عمل چې کوم دی دا هم، او بیا په لاره کې تاسو پته ده چې موسم سخت و، واوره ورېدلې وه، په لاره کې خلک سټک شوي وو، ایثار شوي وو. بیا په دې کې محاذارۍ شروع شوه د صوبایي او د وفاقي حکومت. یو طرف ته هم دی نشو تللی، واپس هم نشو تللی، مخکې هم نشو تللی، او د پاسه نه پې واوره ورېده. په دې کې ما ته دا هم ویل شو چې ځینې ماشومان په دې کې مړه شوي وو د یخنۍ د لاسه، مشران پای کې بیماران شوي وو، چې کوم هغه به زنانه بیماران شوي وي. خو ځای په ځای ما داسې ولیدل چې د فلاحي تنظیمونو، د الخدمت فاونډیشن یا د نور تنظیمونو طرف نه کیمپونه هم لګېدل، هغوی د تیار خوراکونه میلاوېدل، تیارې وریجې، جوسز، اوبه، او بیا د آرمي طرف نه هم ما میډیکل کیمپس ولیدل. باوردي د آرمي هلته ډاکټرس موجود وو، خلکو چیک اپ یې کوو، دوايانې هم مفتې ورکولې. او بیا دې نه مخکې زه خو هغه ځای ته چونکې په هغه ورځو کې نه وم تللی چې هغه ډېره زیاته واوره وه یا لاره بنده وه، پای کې هم لکه دا مشینري استعمال شوي وه او خلکو سره دا تعاون شوی و چې لاره یې هغوی دپاره کولو شي. د خلکو ټیک د هغوی ته به پیسې هم میلاو شي، د هغوی رجسټریشن به هم وشي، هغه به چېرته په کرایه ځای هم ونیسي یا چا حجره کې به دا وخت تېر کړي، دا 100 هفتې به تېرې کړي. خلکو ته اوس مشکل صورتحال دا دی
چې هغوی ته مستقبل کې یعنی هفته پس پسه کېږي 10 ورځې پس پسه صورتحالي 15 ورځې پس پسه صورتحالي خلکو ته پته نه لګي جی خلک ډېر د غیر یقیني ښکار شوي دي په ټي وي سکرینز باندې که تاسو وګورئ جی سر یو عجیبه غوندې ماحول جوړ شوی دی د تیرا د خلکو په سر باندې د هغوی په ژوند باندې داسې سیاست روان دی که نه چې زه وایم چې هغه خلک چې په دې غټ ښارونو کې ناست دي او یا فیصلې کوي او زما او ستا په شان په غټ ښار کې چېرته ناست دي کیمره ورته لګېدلې ده هغه په دې خبره کوي ټیک ده نو په دې کې او هلته چې ته په خپله لاړ شي او خلک په خپله واورې یا په خپلو سترګو ووینې هغه ماشومان هغه په ګاډي کې چې انسانان هم دي څاروي هم دي ماشومان د چت د پاسه ناست دي په دې یخنۍ کې هغه سفر کوي چې ما ورته د ګرمو کپړو نه بغیر ظاهره خبره ده چې په پېښور کې ګزاره نشو کولی هغه په ګنټو دا ټول سفر د ګاډي د چت د پاسه کوي نو تاسو اندازه نشئ لګولی چې هلته خلک په کوم مشکل صورتحال سره چې کوم دي مخ دي خو غټ مشکل اوس دا دی چې کېږي بس مستقبل څه دی سر نه وفاقي حکومت مني نه صوبایي حکومت مني نو دا خبره چا شروع کړې ده دې ته چا ویلي چې روزئ دا سوال خو ما هم وکړو ډېر سوالونه زما داسې و چې هغې جواب ماته میلو نه شو جی سر خلکو احتیاط هم کولو خلک اورېدلي هم خلکو قصدن ډېرې کیسې هم نه کول غوښتل خو ډېرې کیسې مې ماته داسې خو یې وکړې خو په کیمرا بیخي خلکو هغه نه کو 24 رکنی کمیټي بار بار خلکو یادوله دا 24 رکنی کمیټي 10 وک سر دا 10 وایم چې هغه یې به ده هغه مشرانو سره پیدا کول غواړي چې تاسو چا سره ناست یو خو ګوره اوپن سیکرټ دی خو داسې نه ده چې چا نه پټه خبره ده عسکري حکام په دې کې د انتظامیه حکام ډپټي کمشنر په لیول باندې او بیا د صوبایي حکومت نمایندګان نو ظاهر خبره ده ټول هلته په دې مذاکراتي عمل کې ناست وو ډیمانډ چې کوم دي شوي وو مطالبات شوي وو مطالبات چونکې زیات د پیسو ډیمانډ زیات وو سخت وو بیا پې د مذاکراتو ادوار شوي دي بیا پې اتفاق رای شوی ده هغې نه پس بیا معاهده پبلک شوې ده ظاهر خبره ده 24 رکنی کمیټي خو دومره اختیار او دومره هغه نه لري چې خلکو ته ووایي چې تاسو وځئ یا هغه دا فیصله وکړي چې اپریشن به کېږي نو چا سره خو دا 24 رکنی کمیټي ناسته ده که نه او 24 رکنی کمیټي هم وجود لري دا هم نه ده چې صرف یو هوایي خبره راغلې ده چې 24 رکنی کمیټي نو ظاهر خبره ده چې هغه چا سره مذاکرات شوي دي بیا چا سره معاهده شوې ده خو اوس د وفاقي حکومت طرف نه یو پریس ریلیز او بیا د وفاقي وزرا پریس کانفرنس هغې نه پس بیا دا ویل چې موږ خو چاته هم نه دي ویلي چې تاسو راوځئ او بیا صوبایي حکومت طرف نه دا ویل وزیر اعلی طرف نه دا ویل چې موږ خو چاته هم د ملیټري اپریشن اجازت نه دی ورکړی که دا هر څه نشته په نومبر کې 4 ارب روپۍ منظورېږي د خیبر پښتونخوا کابینه باقاعده هغه فیصله کوي نو بیا چې دوی نه تپوس کېږي نو دوی وایي چې موږ ته د نیتونو پته وه چې او اپریشن به کېږي ښه چې اوس اپریشن هغه وایي چې نه موږ خو داسې نه ویلې چې اپریشن به کېږي اوس صورتحال ما ته داسې ښکاري چې آینده میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې پس هېڅ قسم اپریشن هلته نشته او انټیلیجنس بیسډ اپریشنز چې کوم دي یا خو اوس پورې په زرګونو په تعداد کې شوي دي روزانه بنیاد باندې کېږي هم او په تیرا کې به هم کېږي یو کومه خبره چې د فل سکیل اپریشن کې ده هغه اپریشن اوس ماته مستقبل کې نه ښکاري ښه جي سر دا راته وایي وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب په خپله هم تیرا ته وزټ کړی دی تاسو د اپریشن خبر وکړه چې هغه وایي موږ ته خبر نه یو هلته بیا ویلي دي په خپل سپیچ کې چې اپریشن به کېږي تاسو راځئ ما پسې نو آیا هغه خلکو دپاره دلته څه انتظامات کړي دي که نه داسې خلک وایي چې هغه په پیله ځل راځي اپریشن به کېږي او تاسو راځئ ما پسې په دې خبره زه پوه نه شم سر سهیل افریدي تللی و هلته کې خلکو سره یې خبرې کولې بیا دغه ویډیوګانې مخې ته راغلې سهیل افریدي ته خلکو ویل چې یاره تاسو خو ویل چې اپریشن به نه کېږي موږ اپریشن نه منو اوس تاسو موږ باندې کډې روباسي لګې د تیرا نه نو هغې کې ورته بیا سهیل افریدي ویل چې کډې راوالي او ما پسې راځئ مطلب ورته راځئ پیسې د 4 ارب روپۍ چې کومې دي که نه دا دې دپاره دي چې که فرض کا په دې اپریشن کې یا د خلکو واپسی په صورت کې که د چا کور تباه شوی هغې ته به 30 लाख ملاویږي چې د چا کور ته څه معمولي نقصان رسېږي هغه ته به 10 लाख روپۍ ملاویږي او د صوبایي حکومت طرف نه به دوی ته د سیم په ذریعه باندې یکمشت چې کوم رجسټریشن روان دی دې دپاره روان دی چې 2.5 लाख روپۍ به ملاویږي 50 हज़ार روپۍ ماهانه د 2 میاشتو ټول هغه دا تیاری خو صوبایي حکومت کړې وه که نه دا خو پیسې هم صوبایي حکومت ورکوي دا د ترانسپورټ پیسې هم صوبایي بیا انکار ته نه ولې کوي انکار خو ګوره هغه وایي چې موږ د اپریشن نه انکار کړی دی ښه اپریشن نه د انکار کړی نو بیا ته
لکه په دسمبر کې هم نه، دا اوس د جنوري میاشت ده، په دسمبر کې هم نه، په نومبر کې ته هغې دپاره پیسې منظورې کړي. دا مطلب چې ته مخکې نه دی ته تیار یې، ذهني طور باندې خلک هم تیار دي. خو بهرحال چې چا هم څه کړي دي، اوسه پورې چې سم شوي دي، مذاکرات شوي دي، معاهده شوې ده، چا سره شوې ده، چا کړې ده، څوک پکې شریک وو. زه دا وایم چې اوس په دې معامله باندې سیاست نه دی کول پکار. دا د انساني ځان، د انساني جان خبره ده، دا د هغه ماشومانو خبره ده چې کوم د تعلیم نه محرومه دي، کوم د صحت نه محرومه دي. هلته هېڅ قسمه سکول، کالج، صحت سهولیات، د تعلیم سهولیات دا خو ورکول غواړي که نه. هغه بنیادي سهولیات نه محرومه خلک دي. خلکو سره دومره د هغې وس نشته چې خلک د اپریشن نه یریږي. ولې اپریشن نه ځکه یریږي چې هغوی دا شی په سترګو ګوري چې نقل مکاني وي، دا ضلالت وي، دا زموږ با پرده چې کوم پردهدارې ښځې دي، زنانه دي، هغه به بې پرتګي کېږي. خو بهرحال په دې کې ما چې کوم هلته خلکو نه تپوس وکړو، ما تاسو لکه مستقبل کې څه آیا کوئ؟ موږ امن غواړو، امن غواړو. امن دپاره موږ راوتي یو، امن دپاره موږ قربانیانې ورکړي چې دومره غټه قرباني د خلکو ورکړې ده که نه. نو پکار دا دی چې د دې قربانۍ ریسپیکټ هم وشي، د وفاقي حکومت طرف نه هم، د صوبایي حکومت طرف نه هم. زه وایم چې سیاست په دې معامله باندې نه کېږي. صرف دا چې خیبر یا تیرا دې نه تعلق ساتي سهیل افریدي وزیر اعلی، دا د دې خلکو قصور دی، جرم دی. نو ګوره تیرا د خیبر پښتونخوا برخه ده، خیبر پښتونخوا د پاکستان حصه ده. دا پښتانه، دا ټول خلک، دا قبایل چې کوم دي، دا هم د پاکستان برخه ده. اوس چې کوم ماحول یو موږ ته ښکاري په ټي وي سکرینز باندې، په غټ غټ ټي وي چینلز باندې، خو یو عجیبه باندې په تیرا او په خیبر پښتونخوا په سیاست باندې او په دلته د دې خلکو په مسایل باندې به خبرې کوي. په یو ټاک شو کې بناستي 3 میلمانه، اینکر به هم د پنجابي او هغه میلمانه به هم ټول د پنجابي، او به په تیرا خبره کوي. یعنی د خیبر پښتونخوا وسوک نی ها کنه. نو اینکر د خیبر پښتونخوا نه میلمه د خیبر پښتونخوا نه، چرته صحافي د خیبر پښتونخوا نه، چرته پالیټیشن د خیبر پښتونخوا. پنجاب د خلک 3-4-5 کسان یا په ټلیفون اخیستل یا په سټوډیو کې هغه ټول د پنجاب سره تعلق ساتي. نو عجیبه غوندې ماحول جوړ شوی دی. نو زه وایم دا چې د کوم میسج ورکړی کېږي، دا میسج چې کوم دی دا ډېر پازیټیو پکار دی. پاکستان نشي متحمل. اوس تاسو د پاکستان په د ګلوب کې د پاکستان نقشې ته وګورئ. د پاکستان په ټوله دنیا کې چې څومره سیاستونه دي، اوس د پاکستان د عسکري او سیاسي قیادت ذکر کېږي، بار بار کېږي. ډونالډ ټرمپ یې بار بار ذکر کوي. د مشرق وسطی په سیاست کې د پاکستان د کردار ذکر کېږي. ایران سره د اسرائیل او د امریکې معاملې د پاکستان ذکر کېږي. ټیک ده. ولې کېږي چې مئی 2025 کې موږ انډیا ته شکست ورکړو، په زموږ ډېر زبردست سفارتکاري ده او دا یو هغه دی. پاکستان کې دننه کوم ماحول دی؟ پاکستان کې دننه هم ماحول پکار دی چې بیا خلک هم په یو پیج باندې یو، خلک هم هغه رنګې اواز اوچتوي څنګه چې د یو قوم اواز وي. موږ خو دلته په صوبو کې هم تقسیم یو، په قومیتونو کې او په لساني بنیادونو باندې هم تقسیم یو. دا تقسیم ختمول غواړي. او بیا سیاسي ګوندونه، هغه سیاسي ګوندونه چې کوم د پارلیمان برخه ده یا برخه نه ده، د صوبایي حکومت او د وفاقي حکومت چې کوم تصادم دی، کومه محاذ آرایي ده، د هغې نه خوند نه دی اخیستل پکار. په دې کې که څوک خپل پازیټیو کردار لوبولی شي، هغه دې راشي، پازیټیو کردار دې پکې ولوبوي. سیاسي دکانداري د نه پکې چمکاوئ او بیا دې په دې ټول صورتحال کې خپل ځان دپاره چانس پکې نه لټوي. سره اخرنی سوال کوم. سهیل افریدي صاحب تېره ورځ پریس کانفرنس کې وویل چې اتوار په ورځ به په فوټبال ګراونډ کې یو جرګه کوو د پښتنو سره، او جرګه دغه ده چې لکه دې ته چا ویلي چې تاسو راځئ یا په خپله مرضۍ تاسو راوتئ. نو د دې خبرې څه مقصد دی؟ ګوره جرګه خو ظاهره خبره ده چې د هغې باندې هم یو پریشر د حوالې سره و چې د تیرا خلک او د خیبر خلک افریدي قبایل، نو دوی خود په خپله هم افریدي دی. نو دا افریدي قبایلو جرګه هغې نه پس وایي زه به د پښتنو جرګه، غټه جرګه به هم راغواړم. خو د هغې نه مخکې ماته امکان داسې ښکاري چې هغه نوټیفیکیشن چې کوم د ډیپټي کمشنر طرف نه شوی دی، هغه به صوبایي حکومت واپس اخلي. او دې خلکو ته به ظاهره خبره ده په دې جرګه کې وایي چې تاسو څومره راغلي تاسو واپس لاړ شئ. او اپریشن امکان خو ما څنګه تاسو ته ووایې ماته نه ښکاري. نو ظاهره خبره ده چې کوم صورتحال دی، کومه واوره ده یا کوم پریس ریلیز یا پریس کانفرنس شوی دی،
هغې نه پس ظاهره خبره د صوبایي حکومت ته هم دا ښکاري چې هلته اپریشن نشته. جی نو یو بل کریډټ به سهیل افریدي ته میلاو شي چې دا خلکو ته وویلی شو چې تاسو خو راغلي یئ خو تاسو اوس خپل کورونو ته واپس لاړ شئ. صورتحال به هماغه رنګې میلیټنټس هلته شته دي نشته دي د ځان لا یو بحث دی. حل څه دی د دې ټولو مسلو حل څه دی؟ بیا به واوره چې کمه شي موسم لږ ګرم شي بیا به څه صورتحال وي هلته که اپریشن اوس په دې واوره کې ممکن نه و بیا چې کله ممکن وي بیا به څه صورتحال وي بیا به د وفاقو د صوبې معاملات وي ډېرې کیسې دي یعنې د ولس سره لوبې کول دي. نو ظاهره خبره ده چې دا ولس سره لوبې او خلکو سره او متاثرین سره لوبې نه دي کول پکار. سر په تلو کې اخري کې راته ووایه چې متاثره خلک ترې نه څومره څوک 1 لک یادوي څوک 1.5 لک یادوي څوک 2 لکه یادوي او دې دپاره یې پیسې څومره منظوري کړې؟ 4 ارب روپۍ منظوره شوې دي. 93,000 د خلک دي. ښه جي. اوورال متاثرین چې څومره دي؟ د تیرا والا د تیرا ویلي د خیبر خبره نه کوم د تیرا ویلي. نو دا اعداد و شمار دي چې کوم ماته پته ده که څه وضاحت وي د صوبایي حکومت وي څه کلیرټي کول پکار د خلکو په ذهن کې چې کوم سوال دی چې 4 ارب روپۍ دي دا به په 1,30,000 خلکو کې تقسیمېږي که په 1,50,000 که په 2 لکه خلکو کې به تقسیمېږي که چې کوم ویلې شوي دا دی چې ایکچوال تعداد 93,000 دی دا به په هغې کې تقسیمېږي او که دا په صرف په 93,000 کې تقسیمېږي آیا د ټولو خلکو ته به دا امداد صحیح طریقې سره ملاویږي؟ په داسې خلکو شکایت هلته ما په خپله ورځ ډېر زیات دي. دا مینس کې چې کوم ډیفرنس دی دا کوم فرق دی د دې حوالې سره وضاحت پکار. ډېره مننه سر یقینا تاسو ډېرې ګټوره جوړه خبرې کړې او سینیر صحافي فید عادل صاحب چې کوم نن تیرا ته په خپله تللی او په خپلو سترګو یې څه کتلي و هغه ستاسو ته په دغه ویډیو کې مخې ته کېښودل. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان.